الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې ذهن ته زمونږ دا سوال لازم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په خپل په ډیرو غزواتو کې د ملګرو سره شریک شوی دی، نو آیا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې څوک وجلې دی کني دی وجلې؟ نو د ټولو ناولنۍ خبره خدا ده چې دا لازم نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو کس وجلی، ځکه چې داغه چې کوم ملګرو صحابه کرامو ناغوی مال او جان خپل سر تن ټول په نبی صلی الله علیه وسلم باندې قربانی کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پر خستم ستانو د الله په نبی باندې با چې کله د دشمن د طرف غشي وریدل نو کله به یو ورته سینه ور مخامخ کوله او کله به بل ورته خپل سینه ور مخامخ کوله، خدا الله نبی به هیڅ قسم تکلیف و غیره لنه ورکو. خو برحال بیا د سیرت په کتابونو کې راغلی دی چې یو غټ مشرک انسانو دا غنمو ابی بن خلف، دا د اسلام ډیر غټ دشمنو، د په مکه کې یو اس ساتلیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې دا از د دې د پاره ساتم چې په دې به ز طاقت لومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو ورځ ویل چې زه به تا وجنم ان شاء الله. دا هغه وخت چې جهاد لا نو فرض شوی. نو په غزوه احد کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سلان دی زی وغه کې د ملګرو سره ناستو، نو په دې کې دا ابی بن خلف د یوې ډلې سره را روانو او دا خبره کوله چې لا نجوت ان نجا محمد، چې زه د ملشم که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې پاتې شو. نو دی راوړاندې شو، نو صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې یا رسول الله غ کافر را روان دی او په اسبانه سور دی، مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ یې واپس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل سور ته مو وای پرې دی چې راځي. نو دا عمده سره روانو را نږدې کېدو تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ملګری نه نیزه راواخسته چې مال د دا نیزه لګا راکا. نو دې چې کله را نږدې شو نو دې ظالمو په د وسپنې کوټو چې هغې ته زغره ویلی کېږي، د وسپنې ټوپۍ وه زغره وه، په دې کې ټول بدن یې پکې پټ کړی و، خو صرف د دې ټوپۍ او د دې زغرې ترمنځ لږ شان ځای پکې ښکاره کېده د بدن. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام همدقه ځای په نشانه کو، خو چې څنګه یې ورباندې د نیزې ګزار وکړ نو په دقه ځای باندې ولګېده او وینم د ده نه ګورې لا نړه وینه ته ونه بهېدله، خو دا ځای وله داسې زخمی کو چې د وینه په دقه ځای کې جمع شوله. د اس نه ښکته راوغورځېدو او منډه یې کړو، خپلو ملګرو ته یې ویلي چې زه محمد صلی الله علیه وسلم ووجلم. نو ملګرو ورته ویلي چې ګوره چغې مه وهه، دا دومره زخم نه دی، معمولی تکلیف دی، د دې نه خو څوک نه مري. نو ابی بن خلف ورته ویل چې که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې لاړې مراتو کړي نو زه به مړ کېږم، ځکه هغه ماته په مکه کې دا ویلي و چې زه به تا وجنم، او تاسو ته علم دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خبره وکړي هغه رښتینی. ابی بن خلف چې مشرکینو سره بیرته مکې ته تلو نو وایي داسې رمباړې به یې وهلې لکه د غویانو په شان. نو خپلو ملګرو ملامته کړه چې ګوره دا خو وینه نه کوي، ستا دا زخم نه دومره غټ زخم دی او دومره رمباړې او چغې دې شروع کړي دي، مه کوه داسې. نو ابی بن خلف ورته ویل چې قسم په الله که دا زخم د ذوالمجاز د بازار په ټولو خلکو باندې تقسیم کړی شي نو ټول به هلاک شي، دا دومره درد کوي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې په دومره معمولی زخم دا مشرک ناقلاره کړو، تر دې چې کله صرف علاقې ته ورسېد چې دا مکې ته نږدې ځای دی نو هلته مردار شو. کله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته د هغه د قتل خبر راورسېد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اشد الناس عذابا من قتل نبیا او قتله نبی، د قیامت په ورځ به الله تعالی صح عذاب هغه چاته ورکوي چې نبی وجلی وي، لکه یهود او نصارا او ډېر انبیا علیه الصلوۃ والسلام شهیدان کړي، یا یو نبی هغه لره وجلی وي. نو دغه تاریخ کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بن خلف په خپل لاس مبارکو داغه د گزار نه قتل شوی دی. باقی د الله د نبی بهادری، شجاعت او پهلوانی
او دا بیا په دغه تاریخي واقعاتو کې په غزواتو کې په احادیثو کتابونه به د دین ډک پراته دي چې څومره ثابت قدمی پکې و څومره د غر په شان په میدان کې ولاړو ملګری به تلاړو خدای به د زین نه خوځیدو والله اعلم هذا وبالله التوفیق